أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. دا سورة البقرة ده او آیات نمبر 224 او 225 ده. ولا تجعلوا الله او مگر زوی نم د الله عرضتن ډال او مانع هدف او نخا لایمانکم د پار د قسمونو خپلو ان تبرو چې تاسو به نیکی نه کوئ وتتقو تقوا به نه کوئ وتصلحو بین الناس او اصلاح به نه کوئ په منځ د خلکو کې والله الله پاک سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه دی. لا یؤاخذکم الله باللغو نرانسی الله تعالی تاسو په بی اراده بی ایمانکم په قسمونو استاسو ولکن یؤاخذکم لیکن رانسی تاسو بما کسبت قلوبکم اغچی کلکړی زړونو استاسو والله الله پاک غفور بخون کې دی حلیم صبرناک دی بردبار دی. ربط د دې آیات د مخ کې سره نو په مخ کې آیات کې دا ذکر شو چې وقدموا لانفسکم وړاندې شئ نیکی لره او عمل لره د پاره د نفسونو خپلو یعنی نیک اعمال کوئ. نو هغه اشاره وه دا چې د خیر اعمال کوئ. نو اوس دا ذکر کوي چې د خیر د اعمالو نه ځان مه منې کوئ اگر چې تاسو قسم وکئ. د خیر د عملونو نه ځان مه منې کوئ. دویم ربط یې دا دی چې مخکې د تقوا امور ذکر شو چې د خمرو نه ځان ساتل د شرابو نه ځان ساتل دا تقوا ده. د جوارۍ نه ځان ساتل دا تقوا ده. د یتیم د مال نه ځان ساتل دا تقوا ده. او په حالت د حیض کې ځان د زنانه نه چې دی نو ساتل دا تقوا ده. نو په اعمالو کې هم تقوا ده او اوس په خبرو کې تقوا ده چې په خبرو کې سړی چې دی نو تقوا اختیار کړي چې په اعمالو کې هم سړی تقوا لحاظ وساتي او په خبرو کولو کې چې دی نو هم د تقوا لحاظ چې دی نو هغه وساتي. په خبرو کې تقوا دا ده چې سړی د الله دا نوم بیځې استعمال نه کړي. بیځې قسمونه چې دی نو هغه ونه خوري. په دروغه قسم چې دی نو هغه ونه خوري. نو دا تقوا ده د خبرو کې تقوا ده. او دا مخکې چې کم ذکر شو دا امور د تقوا او په اعمالو کې تقوا وه. اوس په خبرو کې تقوا چې دی نو ذکر کیږي. او تقوا صرف چې دی نو جامو لباس ته نه ویو چې سړی په ښایسته اعمال کوي او ښایسته خبرې کوي نو دقه تقوا ده. او دا تقوا په خبرو کې دا ده چې د الله نوم سړی بېځای استعمال نه کړي. د الله د نوم چې دی نو بې ادبي چې دی نو هغه ونه کړي. نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی معاذ مور دې پتا باندې بوره شي په جهنم کې چې خلق پاستر ورچولی کېږي نو هغه د ژبې د لاسه چې دی نو ورچولی کېږي. او معاذه تا ته یو داسې عمل در ونه ښیمه چې په هغې باندې ته د خپل اعمال چې دی نو محفوظ کې دا مونځ دی زکات دی روجې دی حج دی زکاتونه دي جهاد دی صدقې دي
معاذ ویل ولې نه ای د الله رسوله و چې دا اعمال ته وکړې او په بوجۍ کې چې دنو واچې او په دې باندې کلک چې دنو پړی وتړې نو دا پړی تړل نه دی دا د ژبې حفاظت دی نو دا اعمال به د ځان سره آخرت ته چې دنو روغ ویسي او که د ژبې حفاظت دی ونه کو نو ډېر اعمال به تا کړي خو هغه به نه دلته چې دنو برباد شي آخرت ته به چې دنو هسې لاړ شي بل صحابي دی هغه راځي نبی علیہ السلام ته وایي من نجات یا رسول الله عقبہ ابن عامر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وایي چې امسک علیک لسانک دا خپل ژبه چې دنو کنټرول کړه نجات برته چې دنو ملاو شي نو د ژبې حفاظت کول ژبه بېځای استعمالول نه دا تقوا ده دا پرهیزګاري ده د سړي ژبه چې دی نو هغه په صحیح ځای کې چې دی نو استعمال شي د دې آیات مطلب دا دی چې الله تعالی مونږ ته ویو چې تاسو زما نوم چې دی نو ډال مه ګرځوئ معنی مه ګرځوئ یو سړی قسم د الله په نوم باندې وکړي چې زه به نیکي نه کومه زبا د دې مسلمان سره چې دنو تعلق نه ساتمه زبا د پلانکی کره چې دنو نه ځمه زبا د دو کسانو په منځ کې اصلاح نه کومه زبا د خیر کار نه کومه ولې نه کې یاره ما قسم کړی دی او بیا د پښتنو قسم نو دا قسم چې وکي په غصه کې راشي او قار شي نو بیا په دې باندې کلک ولاړی نو الله ویو چې زما دا نوم چې دنو ډال او رکاوټ مه جوړوئ چې تاسو د نیکۍ نه پې چې دنو ځان بچ کئ د الله دا نوم خو د نیکۍ دپاره دی او ته پې ځان د نیکۍ نه بندې نو دا خو ته د الله د نوم بې عزتي او بې احترامي کې نو داسې به نه کې او چې څوک بیا هغه سړي ته وایي هلکه تا د دې خپلوانو کولی نه ځي یاره ما قسم کړی دی هلکه دا د خیر کار دی په جومات کې کار دی را چې کار وکړو یاره ما قسم کړی دی هلکه د پلانکي کار اول نه ورځې هلکه ما قسم کړی دی پلانکي مخ ته به نه ګورم ما قسم کړی دی نو داسې قسم چې څوک وخوري نو دا فورا چې دی نو ماته یو فورا نیکۍ نه چې دی نو سړی قسم وخوري دا فورا ماته یو او چې ماته کو بیا به کفاره ورکوي بس به مخکې وایو ولا تجعلوا او مگر زوی یعنی نوم د الله ولا تجعلوا الله او مگر زوی نوم د الله عرضتن ډال او رکاوټ مگر زوی لایمانکم د وجه د قسمونو نه یعنی د څه شي نه رکاوټ ان تبروا من ان تبروا د دې نه چې تبه تاسو به نیکي نه کوئ وتتقوا تقوا به نه کوئ وتصلحوا بین الناس او اصلاح به نه کوئ د خلکو په منځ کې یعنی تا د الله دا نوم چې دنو رکاوټ او معنی جوړ کو ډال دی جوړ کو او په دې الفاظو کې تبروا وتتقوا وتصلحوا په دې کې هر قسم خیر چې دنو مراد ده هر قسم خیر په دې کې داخل ده تبروا ستوي د بل سره خیر کول چې زه به هلکه د پلانکي سره څه خیر نه کومه څه خیر ښېګړه به نه کومه قسم یې کړی د بل سره خیر ته وایي وتتقوا د خپل ځان سره چې دی نو خیر دی او وتصلحوا بین الناس د نورو خلکو نه چې دی نو شر د پکول دي شر د پکول د دو کسانو ورانه ده نو ته ورشه چې دی د دې روغه وکړه او ته وایې زه نه ورځم ما قسم کړی دی نو تا د الله دا نوم چې دی نو د نیکۍ دپاره رکاوټ او معنی جوړ کړی دی دا قسم به چې دی نو ماتې ښه داسې قسمونه به چې دی نو نه خوري
او د انسانانو په منځ کې صلح راوستل دا خو چې دی نو ډېر غټ خیر لري، ډېر ثواب کار دی. سورة نساء کې الله وایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس، چې په ډیرو جرګو کې څه خیر نشته، هر وخت کې سړی راټولیږي او جرګې کوي، مګر په دې جرګو کې الله وایي خیر دی چې سړی راجمع شي او دا مشوره کوي، په صدقې باندې حکم کوي، د صدقې خبره پکې کېږي، د غریبانانو سره امداد خبره پکې کېږي، او معروف یا بل د نیکۍ کار حکم پکې کېږي. د نیکۍ کار معروف او منکر، منکر وای بدی ته او معروف نیکۍ ته وای، د نیکۍ کار په دې باندې جرګه کېږي. او اصلاح بین الناس یا چې دنو د خلکو په منځ کې اصلاح کېږي، داسې جرګې نو الله وایي په دې جرګو کې خیر شته، دا غوره جرګې دي، دا کول پکار دی. بل ځای کې الله وایي والصلح خیر، په صلح کې چې دی نو خیر دی. نن که دو مسلمانان چرته یا شرع شوی په معمولی خبرو باندې جګړه شوي، نو بس پای کې چې دی نو بیا کلونه چې دی نو هغه تیر شي، کلونه، او دا نور خلک یې تماشه کوي. هلکه ته ورځې ول نه ته ګاونډي چې صلح یې وکړي، نو دا هم په دې خوشحاله دی وایي چې ښه ده چې نښتي، نو دا د مسلمان خیرخواهي نه ده. مؤمن خو به د بل مؤمن چې دی نو خیرخواهي، د بل مؤمن به خیر لټوي، چې په کم ګاونډ کې داسې مسله راشي نو نور مسلمانان به چې دی نو د هغې جوړ راولي او په هغې کې به چې دی نو صلح کوي. نو د دې شیونو نه به قسمونه نه کوي چې دا د نیکۍ نه سړی قسم وخوري، دا قسم به فوراً ماتی، په دې کې به چې دی نو لم لیټ نه کوي، په دې باندې الله خفه کېږي، داسې به نه کوئ. لا یؤاخذکم الله، نه رانیسي الله تعالی تاسو باللغو، په لغو قسمونو، په عادتي قسمونو باندې، بایمانکم په قسمونو ستاسو، ولکن یؤاخذو لیکن رانیسي تاسو بما په هغه قسم باندې کسبت قلوبکم چې کلک کړي یا کړي زړونه ستاسو د زړه نه، والله الله پاک غفور بخونکی دی، حلیم صبرناک دی. په دې کې اوس د نور قسمونو چې دی نو تذکره کېږي. دا یې زده کړه چې قسم په درې قسمه دی. قسم په څو قسمه دی؟ په درې. بعضې علما خو وایي دوه قسمه دی، یمین ماضي او یمین مستقبل، او یو پکې دا لغوه دی. په لغو قسمونو باندې الله څوک نه رانیسي. لغو خو ته پیژنې چې بغیر د څه ارادې نه یو عادتي سړی عادت جوړ شوی، گپ شپ لګی، تکیه کلام جوړ شوی، او په هغې کې دا وایي چې والله بالله تالله، قسم په الله دی، خدای ګو قرآن ګو، دا خبرې چې دی نو کوي، هسې عادت یې جوړ شوی. نو په دې قسم کې نه کفاره شته، په دې کې نه ګناه شته، او په دې کې نه سزا شته. دا لغو قسم دی. او بل قسم چې دی نو هغه دا دی چې هغه یمین ماضي هغې ته وایي. یمین ماضي، یمین غموس، غوپه کوونکی، چې په هغې کې سړی مکمل دروغ وایي. یمین ماضي ورته ځکه وایي چې په تېر شوي زمانې سره د هغه کار شوی. سړی پکې مکمل دروغ وایي او د زړه نه وایي، چې یو شی د چا نه دی او دی وایي چې نو دا شی زما دی، په هغې باندې قسم وکړي، په دروغه باندې په هغې باندې قسم وکړي. یوه ځمکه ده او ځمکه د چا نه ده، تا ته ښه پته ده چې دا زما نه ده، او ته په هغې باندې چې دی نو قسم وخوري په دروغه باندې، او جان بوجھ کرے وخوري، نو دې ته دا یمین غموس دی.
یا یو کور دی ستا نه دی او ته په هغې باندې قسم وخورې، یا یو کار دی پرون کړی دی او ته قسم وخورې د زړه نه چې ما نه دی کړی او خر ته پته ده. او دا قسم چې دی نو دا او بیا یې چې دی نو هغه پوره نه کړي، نو دا خطرناک قسم دی. په دروغه باندې سړی قسم وخوري په یو شي باندې چې دا شی د ده نه یې او قسم وخوري دا زما دی، دا خطرناک قسم دی، دا سخترین ګناه دی او دا ګناه کبیره ده. ګناه کبیره په غټو ګناهونو کې دا دی. په دې کې کفاره نشته. نو څه شی پکې دی؟ په دې کې د جهنم دی. نبی علیہ السلام وایي دې سړي ځان په جهنم کې چې دی نو ځای وکتو. او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک په دروغ باندې قسم وخوري د قیامت په ورځ به دی د الله سره ملاو شي او الله پې سخت غضبناک وي. الله غصه وي، الله به ورته غصه وي په دې باندې. او د دې کفاره چې دی نو په قرآن او په سنت کې نه ده ذکر شوي. دې بس دقه سزا ده، جهنم یې ځګی دی. دا مو پېژندلو یمین غموس، یمین ماضی، چې سړی په تیر شوي زمانې کې یو کار نه شوی او دی وایي چې دی نو شوی دی، یا یو شی د دې نه یو او دی وایي چې دی نو دا شی زما دی، په هغې باندې قسم وخوري. یا یو کار یې کړی دی او دی قسم وخوري چې ما نه دی کړی، جان بوجھ کر دید و دانسته، نو دې ته یمین غموس وایي. د دې کفاره نشته او د دې سزا چې دی ګناه کبیره کړله او په جهنم کې ځان نه چې دی نو ځای تیار و. بل ته وایي یمین مستقبل یا یمین منعقده، چې د هغې په راروانه زمانه کې چې دی نو د هغې سره تعلق ساتي. یو سړی ووایي چې قسم په الله دا کار به کوم په آینده زمانه کې، دا قسم چې څوک وخوري او بیا یې پوره نه کړي نو بیا به کفاره ورکوي. په دې کې اوس کفاره ده. کفاره صرف په دې کې ده وفا پې ونه کړي، پوره یې نه کړي، چې په آینده کې به یو کار کومه او بیا هغه کار ونه کړي او قسم یې کړی وفا پې ونه کړي نو کفاره به ورکوي. مثلا یو کس وایي چې هلکه قسم وخوري زه به سبا سکول ته نه ځم او بیا لاړو قسم یې چې دی نو مات کو، پوره نه کو، نو دا به څه کوي؟ دا به کفاره ادا کوي. په دې باندې پوه شویو چې د دې تعلق د آینده زمانې سره یو. نو په دې کې صرف کفاره ده ښه. او هغه کفاره د سورې مایدې په 79 نمبر آیات کې چې دی نو هغه ذکر شو ده. سورې مایدې 79 نمبر آیات چې د ټولو نه اول دا ده چې 10 مسکینانو ته به خوراک ورکې، بل دا ده چې 10 مسکینانو ته به جامې ورکې، بیا د هغې نه پس دا ده یو غلام آزادول دي، او په آخره کې دا دی چې سړی به 3 ورځې چې دی نو روجې نیسي. اوس خوراک څومره؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې دا خوراک به چې دی نو 2 ټیمه ورکوي، 2 ټیمه، یا سار ماسپښین یا سار ماښام 10 مسکینانو ته. دا د امام صاحب قول دی. نور علما وایي چې 2 ټیمه پکې نشته، چې یو ټیم ښه خوراک ورکړي دا وله پوره دی، چې غوښه مه پکې او څه چرګ مرګ پکې، نو دا چې دی نو پوره دی. او که بیا غنم ورکوي نو نصف سا به ورکوي، نصف سا، نیم وږې پاو باندې 2 کیلو غنم به ورکوي، پاو باندې
2 کیلو غنم یو ته، پاو باندې 2 کیلو غنم بل ته، پاو باندې 2 کیلو غنم بل ته، دغه شان 10 کسانو ته به ورکړي، 10 مسکینانو ته، یو مسکین ته. په دې کې چې دی نو بیا 2 وخته نشته، بس دغه پاو باندې 2 کیلو غنم یې ورکړه نو دا پوره دي. او که په کجورو کې ورکوي یا پنیر ورکوي او یا جوار ورکوي نو بیا پوره سوع ورکوي، پوره سوع. په دې کې پوره سوع راغلی دی چې هغه 3.5 سیره د هغې نه چې دی نو جوړېږي، چې دا شیونه ورکوي 3.5 سیره. نو قیمت ورکولی شي که نه شي ورکولی د دې شیونو قیمت؟ نو احناف علما وایي چې ورکولی شي، چې د 2.5 کیلو پاو باندې 2.5 کیلو غنمو څه قیمت دی نو هغه دې ورکړي که نه. پاو باندې 2 کیلو غنمو نه به څو جوړېږي؟ دا تپوس بایجان سبا وکړي دکاندار نه، او نو بیا به هغه قیمت ورکوي. اوس خو اوړه ډېر ګران دي که څه، سلو نه به چې دی نو چېرته بره 100 روپۍ به جوړېږي. یو مسکین ته ورکولی شي که نه شي ورکولی دا ټولو؟ وی نه، وی غوره دا نه ده چې یو مسکین ته ورکړي. البته داسې کولی شي چې یو مسکین ته ورکوي خو هره ورځ به جدا جدا ورکوي، نن یې ورکو سبا به ورکوي بله ورځ به ورکوي، دغه شانتې کې 10 ورځې په دې طریقه باندې به ورکوي. او دغه شانتې کې قیمت نه دی که هغه هم یو مسکین له ورکوي په یو ځای به نه ورکوي، نن به ورکي سبا به ورکي بل سبا به ورکي 10 ورځې به دغه شانتې کې چې دی دا ورکي. نو غوره چې دی نو دا دی چې جدا جدا چې دی نو ورکړی شي. دویم چې دی نو جامه ده، خوراک ته زده کو، یو کپاره کې دا ده چې خوراک به ورکړي. دویم چې دی نو جامه ده، جامه به څومره ورکوي؟ علما ویل چې دومره جامه ورکړي چې د سړي پې عورت پټ شي، عورت پې پټ شي، چې مونځ په څه باندې جایز کېږي، په څومره لباس باندې، په جامه باندې، هغومره لباس وله پوره دی. یو کمیس یا یو پرتوګ یا چې دی نو دغه شان یو څادر 10 چې دا ورکړي مسکینانو ته دا ټیک دي. 10 څادرې ورکړي، 10 کمیسونه یا 10 پرتوګه. او که زنانه له ورکوي نو بیا پکې لوپټه ورکوي خامخا. نو دا جامې شوې. او بل په 3 نمبر کې چې دی نو بیا غلام آزادول دي، غلامان خو اوس نشته. نو بیا په آخره کې چې دا کارونه چا نشو کولی، د خوراک وس یې نه و، د جامې وس یې نه و، نو بیا په آخره کې چې دی نو 3 روجې دي. او دا 3 روجې نه دي، دا مسلسل دي. ګورئ ښه، مسلسل به نیسي. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ هغه ویل متتابعات چې دا پرله پسې دي. که چا یو ونیوله او په منځ کې بیا پکې چوټي وکړه نو بیا به د سره کوي، که چا 2 ونیولې او بیا په منځ کې چوټي وکړه نو بیا به د سره کوي. دا 3 مسلسل چې دی نو روجې نیول دي. نو دا څه شو؟ دا کفاره شوه د قسم. دا کفاره نه ده، دا ځان نه عبادت دی. ګورئ په دین کې دا چې دی نو عبادت دی، د جرمونو د جرایمو نه د بندولو دپاره چې جرایم چې دی نو هغه نه کېږي، جرمونه چې دی نو هغه نه کېږي. نو په دین کې کفاره د یمین ده، د قسم، کفاره د قتل ده، او کفاره چې دی نو د روجو ده، روجې کفاره، او کفاره د زهار ده. نو دا ځان د چې دی نو عبادت دی، او د دې چې دی نو ډېرې لویې پیدې دي. لکه اوس ته یو هلک ته ووایې چې هلکه جرم یې وکړو، یا بایجان څه جرم وکړو، نو بایجان ته موږ وایو چې هلکه 1 کیلومیټر به اوس منډه وهې، دا سزا ده. خو په دې سزا کې د نصیحت پروت دی، ځکه دا منډه ووایي، ورزش وکړي، نو دا پکې صحت هم دی. نو دغه شان دی کې تا کفاره ورکړه، دا روجې دې ونیولې، ستا صحت پکې ښه شو،
دا پکې پیدا وشوه او بل پکې غټه پیدا ده چې مسکینانو چې دنو پیدا کیږي مسکینانو ته به خوراک سکاک ملاو شي جامه پیزار به ملاو شي نو غټې پیدې دي پکې ښه خو دا عبادت دی ګوره سزا هم ده او مسکینانو د دعاګانې وکړي ډېرې پیدې پکې پرتې دي کفارات نه دي دا عبادات دي ګوره سزاګانې هم دي خو عبادت هم دی بس دی نو ولا تجعلوا الله او مگر زوی نوم د الله ورزتن ډال لایمانکم د پاره د خپلو قسمونو ان تبروا چې تاسو به نیکي نه کوئ وتتقوا او تقوا به نه کوئ وتصلحوا بین الناس او اصلاح به نه کوئ د خلکو په منځ کې والله والله پاک سمیع اوریدونکی دی لاقوالکم ستاسو دا خبرې چې دی نو الله اوري دا قسمونه علیم پوهه دی باحوالکم ستاسو په احوالو باندې ستاسو په زړونو کې څه دي لا یؤاخذکم الله ننسی الله تعالی تاسو باللغو په بې ارادې په ایمانکم په قسمونو ستاسو یعنی په لا اسمع فیه ولا کفارة په لغو کې نه ګناه شته او نه پکې کفاره شته ولکن یؤاخذکم لیکن رانسی تاسو بما په هغه څه باندې کسبت قلوبکم چې کړي مضبوط کړي زړونه ستاسو والله الله پاک غفور بخون کې دی د چا دپاره لما کان من اللغو دا څوک چې لغو قسمونه کوي په ګپ شک وي تکیا کلام یې په هغې باندې به الله تعالی چې دی معاف کړي او حلیم صبرناک دی بتاخیر العقوبة عن مستحقها چې څوک مستحق دی د سزا نو هغې ته صبر کوي الله تعالی هغې له به سزا ورکوي خو صبر به ورته کوي ښه بیا ورته ګورئ ولا تجعلوا الله او مگر زوی نوم د الله ورزتن ډال لایمانکم د پاره د قسمونو ستاسو ان تبروا چې تاسو به نیکي نه کوئ وتتقوا تقوا به نه کوئ وتصلحوا بین الناس او اصلاح به نه کوئ په منځ د خلکو کې والله والله پاک سمیع اورېدونکی دی علیم پوهه دی لا یؤاخذکم الله نرانسی الله تعالی تاسو باللغو په بې ارادې قسم باللغو په لغوه بی ایمانکم په قسمونو ستاسو ولکن یؤاخذکم لیکن رانسی تاسو بما په قسم باندې کسبت قلوبکم چې کسب کړي زړونه ستاسو والله والله پاک غفور بخون کې حلیم صبرناک دی وایي